अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु हबीबना व शफीअना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ज़माज़ानु अल्लाह जल्ल शानुहु तो दुनिया की ढेर ज़्यादा मखलूक़ात पैदा करी दी। खुदरे किस्मदा से मखलूक यौज़े परिश्ती दी। दा परिश्ती अल्लाह द खपल इबादत और द बंदगी द पारा पैदा करी दी और टूल बखपल इबादत चकम वर्त अल्लाह खुद ले दे आगा तस्बीहात हो तहलीलात हो तकबीरात हो खुदी की मशगूल ली और तरक़यामत पूरी दस्तर की तरफ उम्र बदी की खिलाफ वर्जी रानशी और बल किस्म मखलूक आगा जनावर दी सो को अहली जनावर दी और सूक जंगली जनावर दी दीन द अल्लाह इबादत की ज़िक्र अज़कार और तस्बीहात हुई और बल किस्म मखलूक दा अल्लाह जल्ल अला शानुहु इंसानान पैदा करी दी दीन दा अल्लाह इबादत की ज़िक्र अज़कार की तस्बीहात हुई उस दा परिश्ती चे अल्लाह पैदा करी दी दी परिश्तों ता चे अल्लाह कम जिक्र खोदले दे ओमदा का जिक्र की लगे दी अल्लाह जल्ल शानुहु दीता नफ्स व शहवत न दे वर्कड़े और न दी नमक कितलेशी और जनावर तो अल्लाह जल्ल शानुहु नफ्स व शहवत वर्कड़े दे और बदी खपल जिक्र अज़कार की लगे दी परिश्तू तो अल्लाह अकल वर्कड़े दे जनावर ते अकल न दे वर्कड़े इंसान ते दादवाड़ वर्कड़ी दी नफ्स व शहवत वर्कड़े दे अकल वर्कड़े दे नबी अल्लाह जल्ल शानुहु
انسان ته وی زما بندا که د عقل نه د کار واغستو نو ما ته د فرشتو نه غوره یې په انسانانو کې اعلی او د لوی طبقې والا انسانان الله ته د اعلی فرشتو نه غوره دي دا حدیث مبارک تفسیر مدارک نقل کړی دی د جناب رسول الله علیه السلام حدیث دی زما بندا که د عقل نه د کار واغستو نو ما ته د فرشتو نه غوره یې او که د نفس او شهوت نه د کار واغستو نو ما ته د زناورو نه بدترین یې ورونو زناور د خدای عبادت کوي د الله تسبیح بیانوي د الله بندگی کوي خو لیکن عقل ورسره نشته چې په هغې باندې روا او ناروا وپېژني عقل ورسره نشته چې په هغې باندې روا او ناروا وپېژني لیکن کوم تسبیحات چې الله ورته ښودي هغې کې لګې دي او فرشتي لګې دي د خدای عبادت کوي د عقل په ذریعه باندې خپل رب پېژني لیکن نفس و شهوت تو سره نشته چې توالد او تناسل وشي بچي ته نه پیدا شي د خپل عبادت او د بندګۍ لپاره یو خاص مخلوق انسان سره عقل دی په دې روا او ناروا پېژني جایز او ناجایز پېژني وران او سم کار پېژني او نفس او شهوت هم سره دی چې د هغې په ذریعه باندې توالد او تناسل کېږي انسانان زیاتېږي نو دوه خبرې ورته الله وکړې که عقل نه د کار واغسته د فرشتو نه راته غوره یې او که د نفس او شهوت نه د کار واغست نو د زناورو څاروو نه راته بدترین یې لکه د قرآن بل ځای کې الله فرمایي العوام کالانعام بل هم اضل عوام هغه خلک چې د حلال او د حرامو تمیز نه کوي د عقل نه کار نه اخلي شعور یې کار نه کوي دا د الله په نیز باندې د هغه ځناورو او حیواناتو نه بدتر دي چې کوم ستا په کور کې اوسېږي اوس راشو توبې ته الله وایي چې څه دې کړي دي بد دې کړي دي اوس توبه وباسه اوس هم توبه قبلېږي اوس توبه وباسه اوس هم توبه قبلېږي لیکن منګ او تاسو الله نسلم په غونډې ناست یو منل نشته دی الله ته د توبې ایستل نشته دی په خپلو ګناهونو پښیمانه کېدل نشته دی توبه خو همدغې ته وایي چې سړی په خپلو ګناه باندې پښیمانه شي او کله چې انسان په ګناه پښیمانه شي هغه ګناه به بیا نه کوي علما فرمایي چې الله جل شانه وایي ما ته توبه وباسئ توبة نصوحه هغه توبه د نصوحاو نو نصوحاو څه خلک نه دي چې تېر شوي دي انسانان چې هغسې د نصوحاو په شان توبه وباسئ علما د دې معنی کوي چې توبة النصوح معنی دا ده چې کومه ګناه کې مبتلا یې هغه ګناه فوري پرېږده لاس دې نه واله او په تیر شوي کار باندې پښیمانه شه او آینده دپاره دې ځان وساته بیا ورته مه نږدې کېږه مړه داسې توبه که شو خو بیا خو ډېره ګرانه ده یا لکه د نسوارو نه موږ توبه ایستلی شو دغسې توبه مو د نسوارو نه هم نشو ایستلی رمضان کې ځان کې لږ شانې غیرت پیدا کړو مړه چې نیچ و او چې د روژه ماتې وخت راشي نو ورته ورپېږي دا څوک پرېښودی شي دا خو هغه نور شیونه چسکي سرګټې چسکي وایي دا خو ملنګي دغه نشه ده ملنګي دغه نشه ده
ایرو گناہ چوتا نوے بے خو پی کافر کی گی شرگٹس کی گناہ ہوتا نوے چرس کی گناہ ہوتا نوے نسوار کے گناہ ہوتا نوے او دا زمانگا جین دا سپینگیری دی ہوتا ملنگی نشوئی بعض خلق رو جماعتی کم دا نسوارا چید رو جماعتی تیم یو سڑے پوڈرز کی تو ورتوے زان دے غر کو بخبلا دے خلقی نسوار پراتے دی زان تا غر کیدل نوے دا نشد دا نسوار سے دا پارا خلقے چلگا نشی دا پارے چی خو یا دیر نشا و یا لگا نشا حرام خودے کنا حرام نے بھئیو علاقہ باندی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ داڑیر یولوی اصلی دا دا یوڑی روی بزرگ و ولی او عالم تیر شوئے دے جدو وڑی روی تعارف دے چو سکو منگ سر عمر وقت نشتا برحال دا پہ والا کرا گئے دا علاقے خلق کو تراغون شو وی اللہ جل شانو وی زما بندگانو تاسو زمانہ سوال کوئی منگ سوال کو ادعونی استجیب لکم تاسو مانا سوال نہ کوئی بلد سوال نہ قبلو منگ دا اللہ نے سوال کو اللہ زمانگ سوال نہ قبلی یا لکت سا سوال کوئی در ابنا سیب باران غوڑو زمکہ وچا شوا بوٹی وچ شو پانے وچ شوی ساروی ہلاک شو انسانان ہلاکی گی دا خوراک سے درک نشتا منگ دا اللہ نے دا خیر و دا رحمت دا باران سوال کرو کدی زمیدارانو دا خدای حق صحیح ادا کولے اللہ پا بد رحمت بارانو نہ کولے کدی پروقراو دواگانی کولے اللہ جل شانو بدغانے رمال دین ہم سے تولے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اخلی ولیود اللہ آگے ورطوین استاسی زڑون امڑی دی استاسی زڑون امڑی دی او شے چمڑ شے خوچگی نشو آنے کچھ لرگے دل تپروک دینا خوچگی نشو آنے او کمڑے چگوئی نتاسی ہو رہی دے مڑے اوگاز ہو رہی دل او یا ناو رہی دل ابھی اللہ خبر دا لیکن داو تو وئی چستا سے زڑون امڑ دی تا سے مخ کے خپل زڑون جواندی کئی درب سر خپل زڑون یوزے کئی خپل با اللہ استاذ دعاان کرنے چکل استاذ دا زڑون جواندی نشی او دا اللہ سر یو نشی دے دغه زړه دعا نه قبلېږي هغه یو شاعر ویلی دی په ژبه الله الله ویم په زړه لیلا په زړه کې مو د لیلا چغې وي او په ژبه باندې الله الله کوي وایي موږ د خپله بیماري بیان کړه چې زموږ د زړه په کم باندې نه دي ابراہیم بن ادہم رحمہم اللہ وتوئی ماتت قلوبکم من عشرت اشیاء فلسو سیزونو مان استاسی دا زڑون امر شوی دی لس نقصانات پکی دی اول لاغین انکم عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقه تاسو کو او پی جاندے چی رب زمانگا اللہ دے منگا
الله پیدا کړی یو لیکن د الله حق نه ادا کوو کله چې تاسو د الله حق نه ادا کوئ الله ستاسو دعاګانې نه قبلوي وقرأتم کتاب الله ولم تعملوا دویم دا چې تاسو قرآن لولئ خو په دې قرآن باندې عمل نه کوئ په قرآن و عمل ختم شوی دی کم سړي د خپل عالم نه تپوس کړی دی چې زه زوی له واده کوم رسول الله علیه السلام صحابه له ودونه په کومه طریقه کړي وو زه دا لور واده کوم رسول الله علیه السلام خپل لورګانې او د صحابه لورګانې په کومه طریقه باندې واده کړي وي زما په دې کور کې مړی شوی دی زه د مړی د رسول الله په طریقه باندې دفن کوم ته ما ته د رسول الله طریقه وښیه چا تپوس کړی دی زه بیمار پرسی کوم کلیګري کوم گاوڼ کوم رشتہ داري کوم کومې طریقې سره وکړم چا سره را سوچ او فکر راغلی چې زه دا وکړم د دې وجه نه د الله عذابونه مسلط شوي دي لومبی عذاب د انسان په کور باندې راځي د انسان عذاب په کور راځي په کور کې مخالفت پیدا شي پلار د زوی نه خپه او زوی د پلار نه خپه ښځه د خاوند نه خپه او خاوند د ښځې نه خپه لور د مور نه خپه او مور د لور نه خپه انګور د خواښې نه خپه او خواښې د انګور نه خپه په دې کور کې به برکت د کوم ځای نه راشي په دې کې به خوشحالي د کوم ځای نه راشي په دې به د الله رحمت د کوم ځای نه راوورېږي هغه یو شاعر ویلی وی زه په خپله غلم ځکه غل لیولی یم چا ته ګناه نشته خپل عمل لیولی یم نن که په موږ باندې د حکومت د طرف نه په مختلفو طریقو باندې ظلمونه شروع دي دا زموږ نقصان دی د حکومت نقصان دا نه دی موږ د الله نافرمان مخلوق یو موږ خپل خالق خفه کړی دی ځکه را باندې الله حکومت ظالم راوستی دی هر سهار چې را پاڅېږي یو ټکس په در باندې لګوي هر سهار چې را پاڅېږي یو ټکس په در باندې لګوي خو دا ستا نقصان دی ته د خدای نه باغي سرکشه یې راشه رب ته سجده ولګوه او رب رضا که همدا حکومت به وي او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان به الله وکړي دا هغه ته وایي چې تاسو د الله کتاب لولئ خو کتاب باندې عمل نه کوئ قرآن شریف صرف دوه څیزونه راغلی دی نور څه نه دی راغلی چې قسم خورو نو په قرآن به خورو صرف د قسم دپاره دی او دویم صرف د کور څوکیدارۍ دپاره دی د ور د پاسه کېده چې سوګند نه راځي نور عمل پې نشته عمل ته ضرورت شته نو دریم نمبر ودعیتم دعوت الابلیس ولیدموه او تاسو دعوه کوئ چې ابلیس زموږ دشمن دی یا لکه دا مونږ یو کنه چې مونږ شیطان زموږ دشمن دی الله وایي فاتخذوه عدوا دشمن دی په دشمنۍ باندې ونیسئ او شیطان مونږ یو چې زموږ دشمن دی او مونږ به په دشمنۍ نه ولي لیکن مونږ دوستانه د شیطان نه کوو مونږ خو د الله دوستانه پرېښې ده د رسول الله دوستانه پرېښې ده د قرآن دوستانه پرېښې ده موږ د شیطان دوستانه اخیستې ده کوم کار چې موږ ته شیطان ښایسته ښکاره کوي موږ هغه کوو دا ګناهونه دي ورونو شیطان موږ ته د شین چمن جوړ کړی دی
یو بهار جوړ کړی دی او موږ ته شنې چشمې راچولې دي دا ټول ملک راته شین بهار کارې پې رواني او د امبرسري ساڼا په شان حلال او حرام یې نه ګورو خو د خپل پټي نه ښکول کوو پردي پټي نه هم راښکوو زنا ته ګناه نه ویو دروغو ته ګناه نه ویو رشوت ته ګناه نه ویو غیبت ته ګناه نه ویو چغلخورۍ ته ګناه نه ویو د غیبت په باره کې نو ته امام مالک دا د حدیث یو کتاب دی د امام احمد بن حنبل رحمهم الله په زمانہ کې دا یو زنانه مړه شوه اوس خو موږ باندې الله پوړي راچولي دي زه چې څه خوښ یې راکوي هغه وخت کې به په ګناه پوړي سړی نیولی کېده ګناهونه به لږ وکړو نه چې یو ګناه به د چا نه وشو هغه به یې راونیو چې راوبې نیو نو سلو به پرې توبه ویسته یو زنانه مړه شوه بلې زنانه وله غسل ورکوو دا چې کومې ورسره مددګاري چا پرده نیولي څوک ورته اوبه اچوي څوک یې ورسره په تخته باندې اړوي دې ملګرو ته وایي یاره ښه ښځو خدای دې وبخي خو یو ورځ ما په بدعملۍ باندې لیدلې وه بس کلپ شي لاس کلک ونښته په دې مړي پورې د دې زنانه لاس کلک ونښته په دې مړي پورې جنازې ټیم برابر شه خلک راجمع شوي یا لکه جنازه راوالې هر څه د ښځې وارثه وایي چې د دې زنانه نه اوس د لاس را پرې کړئ او جنازه راوالئ زموږ ټیم برابر شو هغه غاسله ښځه چې کوم ده غسل ورکوونکي د هغې وارثه وایي چې نه دا پنډۍ اوس د دې مړي را پرې کړئ ولې زموږ زنانه اوس ډوډۍ کوي غسل د مړي له څه ورکوي چې اوس زموږ د زنانه نه اوس لاس پرې کوئ په دې باندې صاحبه ورځ تېره شوه امام احمد بن حنبل رحمهم الله دا ډېر لوی اوچته هستي تېره شوې ده امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه امام شافعي رحمت الله تعالی علیه امام احمد بن حنبل رحمه یو کم سل کرته د الله په خوب کې لیدلی و یو کم سل کرته دا راغی د ته وایي خلک چې صاحب تاسې واقع پېښه شوې چې راغی چې یاره دلته خو زنانه دي زه خو دننه ورتلی نه شم دلته د نظر حفاظت نه کېږي خو د دې پردې نه بار به د دې ښځې سره خبرې وکړو ورته ای غاسلې غسل ورکوونکي ښځې تا څه عمل کړی دی ما خو هېڅ هم نه دي کړی دې مړي له غسل ورکوم لومبیا مې په خپله غسل کړي دي بیا مې اودس کړی دی بیا مې 2 رکعته لمونځ کړی دی لګیا مې دې له غسل ورکوم لاس مې پورې ونښتې وایي نه په دې ژبه دې څه ویلي دي هغوی ته خو خدای پاک کشف شی به ورته خدای ښکاره کاوه ګناه به ورته ښکاره کېدله د امام ابو حنیفه رحمهم الله یو شاګرد قول نقل کوي چې یو سړي په غسلخانه کې غسل کول کومې اوبه چې لاندې تویدي امام ابو حنیفه صاحب وایي چې دې ظالم زنا کړې ده او په زنا باندې جنوب شوی دا کومې اوبه چې لاندې راتویږي دا د زنا اوبه دي دې علماو ته خدای پاک حالات ښکاره کوي تپوس دې کوي چې حل راته ووایه څه چل دې کړی دی بله لاره دې نشته چې الله ته ونه وایې ورته وایي یاره یو خبره مې کړې ده دې زنانه ده چې ما غسل ورکول نو ما د خپلو ملګرو ته ویلې چې را دا زنانه ښه ښځه وه خدای دې اوس وبخي و یاره دې به دا ما په یو ځل په غلط کار لیدلې ګوره دقې نه مې لاس نښتی دی وایي ښه تا چې دا زنانه
په زنا باندې لیدلې ده د هغې تا سره څلور ګواهان شته وایي چې نه چې ما څلور ګواهان نشته دی وایي په زنا دې لیدلې ده وایي نه نو په څه دې دا خبره کړې ده یاره وایي د منګی په سر ودوبو او د یو کور مخې ته ودرېده وایي نو تا په دې باندې الزام ولګاو د دې خبرې ودرېدل خو په څو خدمت یا سړي په پیزار کې کاڼې را پرېوځي یا سړی ستړی شي دمه وکړي لږ شان تا په الزام ولګاو هغې امر وکړو چې دې ښځې ته د دروغو سزا ورکړی شي او هغه لاس یې پلو شو ځان ورکشم زه خدای دې بیا ستا په غسل ورکولو سره وباسي نو غیبت دون عظیمه ګناه ده د هغه یوې ښځې د بېعزته کولو په سر باندې الله پاک په هغه وخت کې چې څونه کسان په جنازه کې حاضر وو ټولو خلکو توبې ویستې اوس څوک د ګناه نه توبه وباسي د ګناه نه توبه ایستل نشته په ګناه ستړي کېدل نشته دی په ګناه به څوک ستړي کېږي نه نو توبه به څوک باسي دا واقع پاتې شوه دا په لسو قسمونو باندې ابراهیم بن ادهم رحمه الله د قوم ته وایي چې تاسو ګناه کې مبتلا یې د دې نه توبه وباسئ تاسو به د رحمت باران الله پاک راکړي نو دا څو خبرې وشوې انشاءالله که ژوندي یو دا واقع به راته بلې جمعه کې ختموو واخر